بیا زه څونه عزت تاسو لپاره پیدا کوم. خبره دا ده چې دې علاقه کې ډېرې مسلې دي، خو زه هریان دایم چې دا څونه خلک راځي ستاسو ووټونه غواړي، زه تاسو نه تپوس کوم چې کم یو تاسو ته خپل منشور وښود. زاړه خبرې کوي پی ډی ایم داسې وکړو، سند مې هغه باجوا داسې وکړو او معیشت داسې شو او هغسې شو او موږ غلط وکړو او دا او دا او دا. یو سړی نه وایي چې زه پاس شم نو زه به دا کوم تاسو دپاره. زه وروستو څه کوم مړه، وروستو لاړو مخکې راته وایه چې ته به ما دپاره څه کې چې زه راشم په اقتدار کې زه ممبر شم ستاسو نو زه به تاسو دپاره دا 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 کار کوم. دا پی ټی آی یو مشر ماته وایي پرېږده لغاري په پارټي کې هر یو پارټي کې چې لاړ شي، خو پارټي کې لاړ شه آزاد به ته څه کې، آزاد خو هېڅ حیثیت نه وي. خو سړیه ځان پوهې کا چې پارټي کې نو بیا د پارټۍ منشور باندې به چلیږي، دا هر چا به خبرې منې پارټي کې، او چې آزاد پاس شي نو تا ته به دی وایي چې مونږ له ووټ راکړه په اسمبلۍ کې، ته به دا مې منشور دی، دا پوره کا که دا دې دستخط کو، دا پشتا پیپر وکا، ما سره عہده وکا، بیان وکا، زه به ستا پارټۍ ته ووټ واچوم. زما به زیات عزت وي، زه به چاته ماتحد نه یم چې بنیګاله ته لاړ شو، رایونډ ته لاړ شو، دلته ولته لاړ شه. او دی څه غواړي؟ دی دا غواړي لغاري 10 ګاډي راوباسه. ته به وایې رعایا ده که نه، یو سلطنت دی، فلاني ځای ته ځو ګاډي راوباسه. دی دا غواړي. ای وایي چې دا سړی د وسایلو سړی دی، دې پارټۍ ته راغی نو سبا به درته وایو چې هلکه فلاني ځای مو هړتال دی، فلاني ځای جیل برو تحریک تیم ته هم راشه پکې لاړ شه. زه لیونی بچی ها ضرور که دی وی چې او ته پی ټی آی ته راشه یا فلانی پارټي ته راشه، مونږ تاله صوبایي عہده ورکو، تاله عزت ورکو، تاله ټیکټ هم ورکو، راشه نو بیا هم څه خبره ده که نه. وای هر څه کوه خو ټیکټ مه غواړه، ځکه چې هغه غواړي چې مونږ هغه سلطنت یو رعایا یو، مونږ غلامان یو. نو بس دی پیر پیا خېلو خاص جان آباد تر کومې به غلامان یې، ولې مونږ کې اهلیت نشته، قابلیت نشته، مونږ څه نشو کولی ځان دپاره، مونږ به ټول عمر مانکي ته ځو. نو پکار دا دی که دی ما غواړي نو دی پیر پیایي غواړي، که پیر پیایي غواړي نو پیر پیایي ته عزت راکا، که نشي ورکولی عزت نو مونږ له مه راځه. ته راشه غړ 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 ګاډي مړي ډاړه دوړه داړه دوړه او بیا څه